نو دی آیت مبارکه کې فرمایي چې وز دا منافق چې دی خو خرج کوي، دیم مال خرج کوي او مومن هم خرج کوي. هغه نیک نامی د مومنم کیږي او هغه د دروغ و نیک نامی د منافقم کیږي. نو خرج دواړه کوي، خو یو د الله د رضا دپاره خرج کوي، نو هغو ته به د دې بدله په آخرت کې میلاویږي. دا بل خرج کوي خو دی د خپل نیک نامۍ دپاره خرج کوي، ده ته په دې باندې هېڅ ثواب نه میلاویږي. نو دې آیت کې فرمایي که چېرې دوی په دوی باندې څه شوي دي، دوی باندې څه وبال دی، که دوی په الله باندې ایمان راوړي او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي، خرچ دی هم کوي او مؤمن هم کوي. نو که دی په الله او په آخرت ایمان راوړي او دی هم د الله د رضا دپاره خرچ کوي، خو یو شان خرچ کول دی، دی هم خرچ کوي مؤمن هم خرچ کوي. مؤمن د خرچ په وخت کې د الله د رضا هغه نیت کوي او د ده صرف په ذهن کې د خلکو کې نیک نامي حاصلولی. دغه نیک نامي چې ده د دې خو داسې مثال دی لکه څنګه چې هغه علما فرمایي لکه یو سړی میخه اخلي، نو پکار ده چې دی دا میخه په دې نیت والي چې دا میخه به ماله پی کوي، او غوشان خو به هغه خامخا کوي. اوس که یو سړی میخه په دې نیت والي چې دا ماله غوشان کوي، نو دا د بېوقوفۍ حد دی.